دا جولۍ ته تا چوم که سبا ته ټول پښتون قام راشي یو بل ته معافي کوو چې چا له خدای نه بل چا پسې یو غلط لفظ سلی یا چا دل ازاري سلی په هغه باندې به یو بل نه معافي غواړو بیا به هغه بعده ناستی کوو بیا به هغه بعده فیصله کوو ختم ده اوس د فیصلې ټیم ده که سبا موږ یوه فیصله ونه کړه د قوم نو دا به بیا موږ ډېره بدبختي دا به د موږ تباهي او بربادي که ما نه یا د موږ تحریک نه یا موږ سره چې چا تعلق ته هغه نه داسې الفاظ داسې خبره تر اوسه پورې وتلي چې په هغې چا دل ازاري سلی په هغه باندې موږ علل اعلان سرعام معافي غواړو ټولو پښتنو ته السلام علیکم ورحمت الله زه ټول پښتون قام ته دعوت ورکوم چې سبا ته اتوار پر ورځې په اندس هایوې ګاندي چوک باندې کومه د پښتون قام مرکه ده جرګه ده ناستی ده ټول پښتون قام ټولو قبیلو ته ټولو خیلو ته ټولو پارټیو ته ټولو ډلو ته ټولو ګوندیو ته ټولو تنظیمو ته ټولو سوسایټیز ته تاجر برادری ته وکلا برادری نور څه څوره برادری دي هر یو بچی ته هر یو نوجوان ته هر یو سپین ږیري ته هر کشر ته هر مشر ته زه دعوت ورکوم د پښتون قام له طرف نه دعوت ورکوم چې په هر صورت باندې سبا ته 9 بجې نه مخکې سبا مل 9 بجې 9 بجې نه مخکې ګاندي چوک ته ځان ورسوو داسې شرکت پکې وکړو لکه جمعې لمانځه چې یا په عید لمانځه چې شرکت کوو دا د ټول پښتون قام د مستقبل فیصله به وي دا به د ټول پښتون قام د خیر فیصله به وي دا به د ټول پښتون قام د امن د عزت د پګړۍ د شاملې د نامګۍ د شناخت فیصله به وي چې ویې کړو دا فیصله چې دا فیصله وکړو ټیم ختم ده اوس د فیصلې ټیم ده که سبا موږ یوه فیصله ونه کړه د قوم نو دا به بیا موږ ډېره بدبختي دا به د موږ تباهي او بربادي درخواست کوم چې د خپل سیاست د خپله پارټۍ د خپله ډله د خپله ګوندۍ دا شاته واچو او د قوم او د خاورې په جذبې او په مینې باندې سبا ته راشو شرکت پکې وکړو چې یوه غټه فیصله وکړو
چې نوره له دغو دردونه له دغو غمونه خلاص شو او په ګاندي چوک په دومره ناست یو دوره به په ناست یو دوره به په ناست یو چې کومه فیصله وکړو چې هغه ته بیا عملي شکل ورکړو صرف فیصله به نه کوو فیصله به کوو هغه بعد به دغې فیصلې ته عملي شکل ورکړو که ما نه یا د موږ تحریک نه یا موږ سره چې چا تعلق ته هغه نه داسې الفاظ داسې خبره تر اوسه پورې وتلي چې په هغې چا دیله زاري سلی په هغه باندې موږ علل اعلان سرعام معافي غواړو او سبا ته به اول ټول قوم یو بل ته عامه معافي کوي د به هغه بعده مرکه شروع کوو مشوره به کوو فیصله به کوو اول به ټول یو بل ته معافي کوو چې چا له خدای نه بل چا پسې یو غلط لفظ سلی یا چا دلازاري سلی په هغه باندې به یو بل نه معافي غواړو بیا به هغه بعده ناستی کوو بیا به هغه بعده فیصله کوو او بیا به هغه بعده هغه ته عملي شکل ورکوو دا جولۍ درته اچوم که سبا ته ټول پښتون قام راشي ټول پښتون قام راشي چې یوه ښکلې فیصله وکړو د خپل قام په حق کې د خپلې خاورې په حق کې د خپلو مخته بچو د نسلو په حق کې او انشاءالله رب دا وعده ده چې کومه فیصله وکړي نو رب به یې خامخا مدد او نصرت کوي او هغې فیصلې ته به عملي شکل ورکوي الله مو ډېر خوشحال لره الله مو آباد لره